په پښتو کې یو متل ده چې حلاله دی حلالوي. یعنی کله چې ته په حلالې طریقې سره حلاله روزي ګټې نو دا یو مشکل ترین کار ده او بیا په نن سبا وخت کې حلال روزي ګټله او د دې فضیلت نبی اسلام څوره غټ بیان کړی ده. نبی اسلام فرمایي طلب کسب الحلال فریضه بعد الفریضه. حلال مال کسب کول طلب کول دغه فرض دی وروسته د فرضونه، یعنی روزه، حج، زکات، المنج اول دا فرض دی، ایغه بعد بیا حلال روزي خپل جان ته خپل اولاد ته طلب کول دغه شای فرض ده. نن هر سړی دا دعوه ساتي وایي زه خپل اولاد ته حلال روزي ګټم، حالانکه په حلال روزي باندې خو ته اول جان پوه کا چې دا کومه روزي ته ګټې دا حلاله ده. دا که چرس خرچي دی وایي زه حلاله روزي ګټم، دا که پوډر خرچي دی وایي زه حلاله روزي ګټم، دی به تر ماسپښینه مازدیګره پورې دفتر چې ناست دی رشوت په جاري اخلي، دی به وایي زه حلاله روزي ګټم، دی به سودان کوي، دی وایي زه حلاله روزي ګټم، تر دې پورې چې جسم فروشي چې وایي وښځه یې وزنانه مبتلایي، دی به وایي زه حلاله روزي ګټم. ما د انډیا ول سوشل میډیا ول یو پروګرام کاته، یو میډیا ول کس ته پارک ته ورسي نو هلته یې زنانه ده، هغه ته ورته وایي چې ته د ریپینګ ول جسم فروشي ول کار ولې کوي، دا نوجوانان جنکۍ په دغه ګند او پلید کار چې ولې مبتلا کوي، نو دی ورته وایي چې دا خو ما په خپله باندې دا کار کړی و، دا کار خو ما په خپله باندې کړی و، نو دا خو زه دو ته روزي مهیا کوم چې د دو ول چوله نسي سړه، دو ته حلاله روزي ورکوم. نو جسم فروشي او زنا دې ته نن چې کومه دی مسلمان او انسان حلال روزي وایي، حالانکه حلال روزي ګټل چې دی هغه ډیر مشکل کار ده. نبی اسلام فرمایي یو سړی به چې د ده به خوراک حرامي، د به څښاک حرامي، د به لباس حرامي او د به الله پاک ته لاس پورته کړي چې یا الله ما وبخښه، ما ګناهونه معاف کا، ما روزي فراخه کا، نو څرنګه به الله پاک د ده ولې دعاګانې قبلوي. نو دعاګانو قبلولو دپاره حلال روزي خوړل او حلال روزي ګټل چې دی دا شرط اولین ده چې کله حلال روزي ګټې پس بیا تا دعاګانې قبلېږي، او که چیرې تا ګېډه له حرامو نه ډکوي په دې طریقې الله پاک دعاګانې نه قبلوي. بیا بعضې کسان وینو چې په ده باندې خو ټیک ته حج فرض وي، حج ته لاړ سي، خو ورسره خپل کوروال حج ته بونځوي، حالانکه په هغه باندې حج فرض نه وي، دا 12 لکه روپۍ په هغه باندې واچوي. بیا ډېر کسان داسې چې عمره یې یو ویرې کړي حج سره، دی بیا عمرې ته ځي، اج یې خویندو وال حقونه په پاته یي، د لور وال حق مځکې چې په پاته یي، نور چې کومه د خلکو قرضې په ولاړ یي ورته انکاري قرضې نه ورکوي، خدای به خامخا عمرې ته ځي. بیا به دی خیراتونه کوي، پلاونه به پخوي، حلوې به پخوي، جناور به حلالوي، او دالې به په ده باندې چې کومه دي قرضې خلکو والې ولاړي، دالې بیا خویندو لوڼو حقوق په ولاړي، دالې بیا په حرامو طریقو سره ګټي، هغه پروا به دا نه کوي. نو دا خواست درته کوم، دا مینت درته کوم چې اول د حلال روزي کوشش کوو، د حرامو حلالو پته به آخرت چې کېږي، د عمرو د نفلي حجو او د خیراتو دغه شیو پته به بیا شاته کېږي، لا به بالکل کېږي نه. نفلي شیان چې دي هغه شاته دي. یو سړی به یي هغه به صرف فرض منځونه کړي، خو له حرامو نه به یې جان بچ کړی، هغه به په آخرت چې تله درنوي او په آخرت چې به په جنت چې مقام یې د ولچېږي. یو سړی به یي په دنیا چې به ښه ډېر تهجد کوي، اشراق به کوي، چاشت به کوي، هر قسم نیک اعمال به کوي، خو ورسره له حرامو نه مخ نه اړوي، نو دغه کس به آخرت خواري او دنیا چې به رسوا او ذلیلي. لہذا له حرامو نه جان بچ کوو، سړی دی حلالو کوشش کوي.